مونږ طالبان او مولیان ډېر زړه غواړي چې دې عوامو ته مونږ اسلام او دین وښایو، دې مسلمانان نوجوانانو ته مونږ اصل د رسول الله د سپایانو درس ورکو چې مولا او طالبه دې خلکو ته دا ښکاره کړي چې مسلمانه ته خو یو مجاهدي، مسلمانه ستا په لاس کې خو د اسلام بیرغ مزه کوي، مسلمانه ستا په مخ باندې خو د رسول الله سنت مزه کوي، مسلمانه ستا شکل و صورت خو د رسول الله په طریقه خوند کوي. لیکن زمونږ د مولیانو او د طالبانو خبرې څوک نه اوري، زمونږ درس ته څوک نه کینی. د رب العالمین په ذات باندې قسم وي که چا د رسول الله د تعلیماتو نه خوند واغستله هغه به دنیایي دا ټوله بادشاهي به قربانوي. ولې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته تاسو نه ګورئ چې هغه چې کله ایمان نه راوړي هغه د کافرانو په دغه لشکر کې سپه سالارو، هغې ته به خلکو ډېر زیات عزت ورکول کافرانو، هغې ډېر زیات مقام و مرتبه و. لیکن کله چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس ورکړله او رسول الله سره بیعت وکړله، د رسول الله په خپلو کې کېناستو، د رسول الله غلامي اختیار کړله، هغې پلار یو غټ یو لرګی راغلی او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه باندې ګزارونه کوي او هغه لرګي ماتېږي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرامو باندې خوراک بندول کېږي، 3 ورځې هغې ته خوراک نه میلاویږي. او د اسلام نه مخکې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ډېر زیات عزت و. وګورئ دومره تکلیفونه هغې برداشت کړله څه دپاره چې هغې د رسول الله د تعلیماتو نه خبر شوي وو، هغې رسول الله سره په مجلس کې ناست و، د قرآن او د حدیث نه هغوی خبردار وو. نن زمونږ مسلمانان چې کله مونږ دې ته دین اسلام خبره وکړو بیا دوی د مسلمانانو نه دې مولیانو نه مخ واړوي بل طرف ته لاړ شي. دا اسلام دا زما او ستا خوښې اسلام به نه وي، دا دین دا زما او ستا د خوښې دین به نه وي، بلکې اسلام او دین دا به هغه قابل قبول وي کوم چې د الله او د پیغمبر په خوښه باندې وي. نن په معاشره کې تاسو وګورئ هر ځای کې مقتدیان، په هر ځای کې مسلمانان هغه کم یو مولا خوښوي کله چې دا مولا د دې عوامو مطابق او د دې د طبیعت مطابق خبرې کوي، او کم یو مولا او کم یو طالب چې دغه خلکو ته پاک قرآن او حدیث تعلیم ورکوي، دا خلک بیا دا مولا نه خوښوي چې هو دا مولا خو ډېر بد دی مونږ پسې خبرې کوي. داسې ده که نه ده؟ هغه بجلیګر مولا ژوندي و، هغه زمانه کې به دې خلکو ټول ورپسې بدرد ویل چې دا څنګه مولا دی ګړي وړي وایي کنځل کوي بدرد وایي، نو خلکو به هغه نه خوښول. نن وګورئ ټول خلک ورپسې خفه دي. نو کم مولا چې رښتیا وایي دې ته خلک بیا بد وایي. نو اوس چې مولا دلته یو کس پاسوي چې ته مسلمان یې ستا دا شکر ولې د رسول الله د تعلیماتو خلاف دی، ته مسلمان یې ستا مینه ولې د کافر سره دی، ته مسلمان یې ته ولې کافران خوښوي، دا مولا ډېر بد دی که نه دی. خو ما ته داسې نیغې نیغې خبرې کوي، اسلام کې خو سختي نشته، اسلام کې خو نرمي ده. بعضې مولیان هم دا خبره کوي چې اسلام کې نرمي ده، اسلام د امن او د محبت دین دی، اسلام کې نرمي ده خو د هغه د چا دپاره څوک چې په اسلام عمل کوي، اسلام کې سختي د هغه چا دپاره څوک چې د الله حکمونه ماتوي. یو انسان زنا وکړي اسلام درته دا نه وایي چې دې باندې نرمي وکړي، اسلام درته وایي چې څوک واده کړی شوی انسان یو زنا وکړي په ګټو وله سنګسار که مړ که قتل که مخ د ځمکه باندې ورک که، نو دا اوس نرمي شو که سختي شوله. اسلام باندې چې څوک عمل کوي هغې دپاره به دا سختي وي. یو ماشوم تاسو وګورئ کله چې یو سکول استاد چې کله په لاره باندې تیریږي او په دغه کوڅه کې 4-5-6 ماشومان لوبې کوي جګړه کوي، نو تاسو خیال کړی چې دا استاد هغه ماشومانو ته بالکل څه نه وایي، بس په خپل لاره تیریږي هیڅ نه وایي. خو که دا ماشومان لاړ شي او دغه اسکول کې داخله واخلي او په دې اسکول کې اورانۍ او شیطانۍ وکړي بیا دا استاد دوی ته سزا ورکوي. داسې ده که نه ده؟ ولې اوس په دې ټیم کې دغه ماشومان د استاد د انډر لاندې راغی، په دې ټیم کې اوس د استاد فرض دا دی چې د دې تربیت وکړي. دغه شان د اسلام کافرانو لپاره هیڅ سختي نه کوي چې کله دا کافر دین اسلام نه قبلوي، کافر دی که هر څه کوي دی، خو چې کله یو انسان ځان ته مسلمان وایي او بیا هم د الله رب العالمین حکمونه ماتوي اسلام ښه ورباندې سختي کوي. اسلام مثال دغه یو اسکول واخله چې کله د اسلام دایرې ته دننه شو بیا به د اسلام هر یو شرایط به ته مني، بیا به د اسلام هر یو حکمونه به ته مني. لیکن زمونږ په ژوند کې د رسول الله تعلیمات نشته. دا ولې؟ ځکه چې ما او تا اسلام نه پیژنو. ولې نه پیژنو؟ ما او تا د ملا سره نه کینو،
نو خپل دغه بچی به ان شاء الله موږ مليان جوړو خپل دغه کشرانو ته به ان شاء الله قرآن خایو خپل دغه بچو ته به ان شاء الله دین اسلام تعلیمات به خایو محترمو